د قضا منځونو د راګرځولو طریقه څه ده او د قضا منځ نیت به څنګه نیت به تړي او د قضا منځونو وخت کم دی لکه په کم ټیم کې قضا منځ کیږي او په کم ټیم کې نه کیږي دغه شان چې یو کس نه ډیر منځونه قضا شوي نو دته خو یاد نه چې د پلاني ټیم څونه منځونه قضا شوي نو د دې د راګرځولو به څه طریقه ده دغه شان چې قضا منځ راګرځي نو صرف فرض به راګرځي او کنه سنت به هم راګرځي وتر به څنګه راګرځي د هغې د راګرځولو څه طریقه ده دا مسلې به په ننني کلیپ کې تاسو سره بیان شي چې دا ډېرې ضروري او اهمې مسلې دي. اوله خبره دا ده چې د قضا منځ طریقه څه ده. نو ګوره قضا منځ چې تا نه کم قضا شوی که نه اول خو په دغه کې ضروري دا ده چې کم منځ تا نه قضا شوی چې د هغه ټایم به ته یادې هغه ورځ هغه ټایم دا به ته یادې لکه مثلا 13 هفته کې تا نه د جمعې د ورځې سحر منځ قضا شوی نو چې ته نیت کې په زړه کې به دا نیت کو په خوله وی نو دا به وی چې د 13 جمعې د سحر 2 رکعاته فرض منځ کوم. دا طریقه شوله. اوس که چاته یاد نه چې دا د کم ټیم منځ په کومه ورځ مانه قضا شوی یا تېنه ډېر منځونه قضا شوي نو ګوره د هغې د راګرځولو طریقه دا ده که نه چې ته به داسې وکړې چې لکه ته د سهار منځونه تا نه ډېر قضا شوي ته راګرځې نو ته به داسې نیت وکړې چې د سهار 2 رکعاته فرض قضا لومبنی منځ کوم لومبنی چې سحر منځونو کې ما نه کوم منځونه قضا شوي نو هغه قضا 2 رکعاته فرض لومبنی منځ کوم نو چې دا تا وکړو دا خو ته ختم شو که نو بل لومبنی پاتې شو نو چې بل ورځ بیا کې نو بیا به چې د سحر قضا منځونو کې لومبنی قضا منځ کوم 2 رکعاته فرض نو دا به هم ته ختم شي بل به لومبی پاتې شي یا د ماسپښین منځونه چې ما نه څونه قضا شوي په هغې کې لومبنی 4 رکعاته فرض قضا منځ کوم یا داسې هم کولی شي چې یا سحر منځونه ما نه څونه قضا شوي دي په هغې کې وروستنی 2 رکعاته فرض قضا منځ کوم نو چې دا ته ختم شو نو بل وروسته نه پاتې شو نو چې ګڼ منځونه قضا شوي وي نو په دې طریقه باندې به څه کې د دې قضا به راګرځي او ګوره د منځ هغه عبادت دی ګوره دا په توبې سره دا نه معاف کیږي دا چې تا جونی او تا سره موقعي نو دا به ته خامخا څه کې دا به ته راګرځې نو دا د دې معافي په توبې سره نه کیږي چې ته به توبه وباسې او بس تا ته به فرض منځونه څه شي هغه به تا ته معاف شي نه دا به ته خامخا څه کې دا به راګرځې نو دا ډېره ضروري ده. اوس د قضا منځونو وخت څنګه دی ټیک شوله کم ټیم کېږي کم ټیم نه کېږي نو ګوره صرف د 3 ټیمه کې نه کېږي نور خطو ټیم دی یا نور د اسمان منځ له راغې او یا چې کم دی نور د پریوتو ټیم دی دا 3 ټیمه باقي نه دی چې کم ټیم نفل نه کېږي که نه هغه ټیم قضا منځ کېږي کو نفل نم کېږي قضا منځ کېږي. ګوره سهار اذان چې وشي صبح صادق چې وخېږي تر د نور خطو پورې ته صرف سنت او فرض کولی شي خو نفل نشي کولی خو قضا منځ ګورې کېږي د مازدیګر د منځ نه پس ته نفل نشي کولی خو قضا منځ که څوک کوي نو دا کېږي. بهرحال کې به په داسې ځای کې که نه چې د خلکو نه پټ وکړي ځکه کو د خلکو مخکې کې دا منځ قضا کول دا یو عیب دی چې الله په تا پرده راچولې ته ولې د ځان نه په خپله پرده لر کې خلک به خامخا چې دا ټیم خو نفل نه کېږي دی به قضا منځ کوي نو بهرحال دا چې د خلکو نه پټ پکار دی نور د سحر هم قضا منځ کېږي او د مازدیګر منځ نه پس هم څه کېږي قضا منځ کېږي صرف دغه 3 ټیمونو کې نه وي پکار نور هر ټیم کېږي. بل دا چې د سنتو او د وترو قضا شته دی که نه نو صرف د فرضو قضا شته او د سنتو قضا هغه نشته دی سنت دی نه راګرځي او د وترو د قضا څه مسله ده نو څنګه چې فرض راګرځي نو دغه شان به وتر هم څه کې هغه به راګرځي بیا د قضا راګرځولو طریقه څه ده نو بس همدغه طریقې ده که وخت یاد خو وخت به متعین کړي او که وخت یاد نه ډېر قضا شوي نو بیا به دغه طریقه وکړي چې کوم لومبني وتر ما نه څونه قضا شوي په هغې کې لومبنی کوم بل ورځ به بیا په هغې کې لومبنی کوم نو هر یو چې یو تلر کېږي بل به لومبنی پاتې کېږي نو وتر او چې څنګه ته ماسخوتن وتر ادا راګرځې که نه نو دغه طریقې د قضا هم ده قضا به هم په دغه طریقه باندې ته راګرځې. دا د قضا منځونو په باره کې ډېرې اهم او ضروري مسلې وي او ملګرو د دې تپوسونه کړي نو برای کرم که تاسو ته کې چاته نه زده خو زده کوي نورو ته یې ورسوئ او که چاته زده مي نو شیر یې کوي داسې ملګرو ته به لاړ شي چې هغوی ته به نه زده او هغوی ته به اساني پیدا شي نو تاسو موږ له به الله اجر راکړي وصلی الله علی النبي.